الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العظيم. قرآن پاک دا دے اللہ تعالی کلام دا لکا چرنگی خبریں اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام سره کڑے ولے پا کوہ تور ماندے بے آئینی ہی اغرنگی خبریں قرآن پاک تاسی موڑا سره کئی دائی دے اللہ تعالی یو لوی فضل احسان دا چې موږ د الله تعالی خبرو باندې پیاژو لا مچوک په پوي کوي او موږ الله تعالی دوره استطاعت را کړای دا چې موږ ورته ناس یو کني موسی علیہ السلام تعالی او فرمایل موسی علیہ السلام دا خواهش اظهار وکړ چې د منچ مکومه پرده د کنه چې دا نه نو الله تعالی ته فرمایل انظر الی الجبل تنظر وکاکنا غرطا فإن استقر مکانه فسوف ترانی کچیر زخپل غربان دے خپل کلام اثر اغا نور اچوا کچیر دا پا خپل جبان دے تمسو فسوف ترانی بیا بتماوینه زرد چی بیا بماوینه چکل اللہ تعالی د خپل نور و ته متوجه کغرتا نو قرآن پاک چې الله تعالی د هغه واقع ذکر وکړ چې هغه غر رانجه سه وخر موسی صاعقه موسی علیہ السلام په سجده باندې پریوته چې انني اول المؤمنین چې زه اول ایمان راوړون کای پتا باندې نو دا بے آئینی ہی آغا خبری دی چا اللہ تعالی تاسی موج سره کئی دا خبره موج مخش کرے وا چی اللہ تعالی شرک نبخشی شرک دیر سخت گناہ دا الحمدللہ ثم الحمدللہ تاسی موج اللہ تعالی دینا دا یو فضل ارمان دی کرے دا چی مسلمان کور چی پیدا کریو ادا کوشش پا موج اخپلا کو چې هغه شیان چې ایغه لواجه نه دی شرک وال وهم پیدا کیږي چې موږ هغه نه وکړو تاسو خو ماشاءالله ټول تلیو عمرو ته حج ته چې پیغمبر علی السلام روضه مبارک باندې لاس نتر باندې نسی وی چې الله تعالی نه غواړه مې د عام خبرو په باره چې تاسو څه خیال ده سړی د خپلوانو قبر ته ځي چې خانه کعبې ته مخې بیا د لاس ورته چیږي دعاګانو سره اجل مرخاته ته مخې بیا د نه ورته چیږي چې کله سړی چې لا ګاډي چې لا په شو باندې رواني قبرستانونه اکثر ټول روډو سره یې انا ډېره ښه خبر ده چیرې خو څوک چې شاوته تیر کی بیا د دې دوا سره سړی لاس نه چیږي چې ډېر لري دي قبرونه دا وهمونه پیدا کیږي چې داسې نه چې دا سړی خو له قبر والے نه غواړي ته خو یې غواړي له قبر والے نه کنه او ښکار یې هغه والے غوندې نو شریعت وایي چې هغه والے غوندې ښکاره ما الله تعالی فرمایي ان الله بشک الله تعالی چې لا یغفرو نبخشی ان یشرک به چې شرک وکړلای سی به په الله تعالی سره ويغفر الله تعالی بخشی ما دون ذالک چې شرک نه کم گناهونه ای خو ار چا دی پارا نه لمن هغه چا دی پارا یشاء او چې الله تعالی خوشسی اوس په دا مستچرنګ پته لګیږي چې دغه خلکو په باره چې الله تعالی خوش ده دغه خلکو په باره چې الله تعالی نه ده خوشه عربیه بصری ته چا دای و ډیر نیک زنانه تیر رسلی ده
حسن بصری رحمه الله سره مناظره وا یغه تعالی سړی شدی دی تعالی شجې شدی نو دا په دغه کې ونه بار اصله یغه یو غټ دلیل دا ویلا حسن بصری رحمه الله چې پیغمبري ډېره غټه مرتبه ده سړی پیغمبران راغلي دي ښځې چیرې پیغمبران نه دي تېر رسلي نو دی ورته ویله چې دا خبره دې ټیک ده خو چیرې یوې ښځې د خدایي والا دعوا نه ده کړې داسې خلک تېر رسلي دي چې هغه خدایي والا دعوې کړې دي سړی ووتله نو ضروري نه ده چې زنانه یې بیا بدای نه ایښه نو بیا رابعه بصري نه چا پته وکړله چې دې به څرنګه پته ته لګېږي چې ما وله توبه قبوله ده بیا ورته دې پته څوکه ده چې یو ورته ته استغفار وایې که نه دا قبولیت نقشه ده چې نیت نه قبلوي وکړه الله تعالی بیا توفیق نظر کوي د استغفار وال موسی علیه السلام قوم ته خبرې کولې که نه چې دا ګناهونه څوک کوي بیا رزق تنګېږي عمر چې بیا کمی راځي مال بیا کمیږي سړی ورته چیک سو وایي چې دا ټول ګناهونه زه کوم بیا هر شی ښه ډېر دي موسی علیه السلام چې کله الله تعالی دیدار ته لاړه که نه نو الله تعالی ته یې عرض وکړو چې ما خو دا خبرې ورته کولی و سړي دغسې وویله نو الله تعالی ورته وفرمیل چې زه خپلو بندګانو ته په کومو طریقو باندې سزا ورکوم که نه هغه ټولو چې مې سخته سزا ده ته خوښه کړې ده وایي رنګې سزا ده ده خو هر شی ښه ډېر دي الوادونه دي پیسې دي وایي دنه مې د خپل در ته سجدې لګولو توفیق اخیستی ده نو دا یې د الله تعالی ناراضګي لوی غټه نقشه ده ومن هغه څوک یشرک بالله چې څوک من نه مراد دا ده چې څوک چې دا شرک وکي په الله تعالی سره فقط والله په تحقیق سره بیا دا ګمراه سلای ده ضلالا بعیدا شی په لرې ګمراهي سره سیخې لارې نه ډېر لرې تلای ده سړی دې کلمه خامخا چو ورتي وایي روجه چې بیا یو سړی چې شرک وکي دا خو ډېره غټه ګناه نه ده خو صرف په دا یوې کلمې سره بیا د والا الله تعالی بیا ټول ګناهونه معاف کوي چې د موږ تاسې ته دغه سر نصیب کړی ده لا اله الا الله محمد رسول الله الله تعالی فرمایي حدیث مبارکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الاسلام یهدم ما کان قبله اسلام چې مخکې کوم شیان د اسلام را وړو نه کړي ټول وکړه بیخ نه کاږي نو تاسې موږ ته ډېره عظیمه کلمه نصیب ده الله دې دغسې اخیره خاتمه مو د الله تعالی په دې کې پرون موږ دا خبر کړی وه الله تعالی فرمایي آیت نمبر 117 چې این یدعونا دا خلق نارې نه کوي من دونه سوا د الله تعالی نه الا اناسا مگر زنانه ورته کوي وَإِن يَدْعُونَ ادو آوازونه نه کوي الا شیطانا مگر شیطان ته کوي مریدن سرکشته بیا مو دا خبر کړی و چې د اناسا نه چې مراد ده چې زنانه ورته دو نارې کوي یوه معنی یې دا ده چې د دو ول کوم بتان چې دغه اهل مکه وول لات منات لات دا دو د لفظ الله والمؤنث جوړ کړای و منات دای الله تعالی یو صفتی نام دا منان ایغه مؤنث په نام باندې دا بد جوړ کړاو ایغه نه بعد لات منات اوزا دای د الله تعالی یو نام دا عزیز غالب په معنی سره ایغه الټا نام مؤنث نام ایغه په نام باندې وبتو یو معنی ادا ده چې دو الله تعالی نه ما سوا هغه زنانه او په نام باندې چې کوم بتان جوړ کړی دی غته ناری کوي یو معنی ادا ده بل معنی ادا ده چې دی بتانو ته د دو ولې ناری دا داسې دی لکه کمزوري مخلوق نه چې شای غواړي چونکه زنانه فطرتن پیدایشی طور باندې سړی نه کمزوري دي دین کمزور ده عقل کمزور ده
نو د دو بتانو نه غوښتل داسې دي لکه له کمزوري زنانو نه چې څه شی غواړي. بل مطلب یې دا ده چې که تاسې موږ سوچ وکړو که نه دا ډېرې مسلې دا شاپیریو او دا پیرانو زنانو سره ډېر تعلق چیرې ډېر سړي کم داسې چې هغه سره پیران یا دا شول کوي وایي پیران شول کوي. نو الله تعالی فرمایي چې دا ډېر کمزوری مخلوق ته دونه تاسې مه غواړو. الله تعالی په قرآن پاک چې ډېر په سوکه الفاظو سره تاسې موږ ته یو مثال بیانوي. الله تعالی فرمایي یا ایها الناسو اے خلقو موږ ته وایي او کفارو ته وایي ضرب مثل فاستمعوا له یو مثال درته بیانېږي غوږ ورته ونچو. مثال څه شی ده؟ مثال دا ده ان الذین تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا چې دا کوم خلق الله نه ما سوا چې چیشته عبادت کوي د دو د خدایان چې دي دا یو میاسای نسی پیدا کولای. میاسای چې دا میاسای نسی جوړولای. و ان یسلبهم الذباب شیئا اکه د دو کوم بتان جوړ کړي دي بیا که میاسي لا مچ شی او نر واخیستل که نه فلا یستنقذوه منه بیا دغه دو والخدای بیا څه شی او نر واپس کوای نسی. دواغو فالطالب والمطلوب چې دا کومې ورنه غواړي دا کمزوری ده چې دا چا نه غوښتل کوي دا کمزوری ده. نو سړی دې کاڼو نه دې ټنډیو نه چې د کوم قبرو چې پراته دي الله دې وبخښي دغو نه دا غریب که چیرې وس رسېدلی خو بیا جان د قبر باسلی و تاسې موږ زمن ورنه غواړو. دا ډېره غلطه عقیده ده. که چا داسې کړي استغفار دې په ووایي نوره خو دې څوک داسې نه کوي. دا ککوړي یا دا چرګې دا انشاءالله پسې روان دي. دا د قرآن پاک یو خصوصیت ته ته به وایې که موږ کلی شي دا چې چېرته بیانوي په دنیا لیول باندې ته وایې که موږ شي هر علاقې ول داسې وایي. الله تعالی فرمایي لعنه الله دا خلق الله تعالی لعنت ته په دو باندې. وقاله شیطان دا خبره کړې ده الله تعالی ته لاتخذن تاسې سوچ ته وکړو چې پلار سره مو څوک په بدتمیزي سره پیش سي بیا سړی چوره پلار عزت پر قرباني ورکوي منې هغه سړی ښه نه پښني لانجه ورسره کوي. نو شیطان الله تعالی ته چې وفرمایل لاتخذن تا خو ترجیح راکړه که نه دو انسان ته د ترجیح ورکړه په ما باندې لاتخذن ضرور بی ضرور بزنیسم من عبادکا دیتا بندگانو نا نصیبن یو ټولای مفروضن فرض کړلای سلای. تا خو ما ته وویل کنه چې آدم علیه السلام ته سجده ولګوه خلقتنی من نارین و خلقته من طین زه دې له اور پیدا کړی اور چې اولو ده آب باندې چې کېږي ادا یې دې له خټې پیدا کړی د خټې باندې خوار سړی پښېږدی او چې یو ورته دې داسې وکړه کنه لاتخذن من عبادک نصیبا مفروضا تا بندگانو چې یو مخصوص ټولای به زه خامخا نیسم ملګري به ونه جوړوم بیا چې آزمون چې بیا به چپ کوم دا شیطان الله تعالی ته فرمایي ولا ادولنهم ضرور بی ضرور بیا زه گمراه کوم ولا امنینهم ضرور بی ضرور زبدو تا اوږدې تمناګانې زینو ته ورچوم چې د دو عمر نه به شی ډېرې ولا آمرنهم ضرور بی ضرور به زه دو ته حکم کوم بیا چې کله زه دو گمراه که دو ته تمناګانې ورکه حکم ورته وکړم بیا به دو څه کار کوي فلا یبتکن آذان الانعام بیا به دو البته ضرور بی ضرور کټ کوي غوږونه د جناورو ول دغه هغه ځای ده پچ تاسې موږ خپله خو دوره ډېرې کیسې نسته دي خو د چا په نام باندې
یو چرګ یو اوزه یوه غوا قربانول په دې چې راځي یوه نقشه کول په هغه باندې په زمدیساري باندې حلال جناور باندې چې دا پیر والدا چوک بیا ګوتې نه ورئ دغه چې کوم قبرستانونه دي هغه ته تلل اجان سره چرګه لا ککوڼه لا سیرلای بونجول لا آلته اسې شغل پاره صحبت کول دا په دغه چې راځي لکه موږ خلک داسې کوي که نه جی زه نامونه دې پاره نه ته تا ښه نه که نه چې موږ په کالو کالو عقیدت ورسره راغلی ده خو چې دا کوم قبرستانونه مشهور چې دي چې تاسې موږ زمن ورنه غواړو هیڅ پاتې نسته چې دې چې شای دي هیڅ پاتې نسته چې په دې چې شای دي وایي چې یو سر یې پرېو سړی راته بیا دلته واچېده دا خو هر چیز لپاره علم نه ده پکار سړی لږ چې دغسې کامن سینس نه خبر واخلي که نه چېرې یو سر یې پرېوه بیا روان دا رڼاګانې دا لالټینونه دا ټولې هسې کیسې دي الله تعالی مو وبخښه نور زه ډېر زور نه په چې لوډ سپیکر ده خو دغه شیانو نه جان بچ کړو خپل مور پلار قبرستانو ته ځو خو چې کله بیا فلا یبتکن اذان الانعام بیا به دو نقشې کوي په غوږو د جناورو باندې ولا آمرنهم بیا وایي شیطان چې خامخا به زه دو ته حکم کوم فلا یغیرن خلق الله بیا به ضرور بھی ضرور دو بدلائی پیدایش دی الله تعالی الله تعالی یو شای چرنګ پیدا کړی دا دو بیا هغه چې تبدیلی راولي سړای دی ښځې زینت شیان نه اختیاروي ښځه دی سړي زینت وال شیان نه اختیاروي ومن یتخذ الشیطان الله تعالی فرمایي هغه څوک چې چوکي یتخذ الشیطان چې ونچي دا شیطان ولیا ملګری من دون الله سوا د الله تعالی نه فقد خسر خسرانا مبینا په تحقیق سره دا نقصان چې دا خسرانا مبینا واضح نقصان چې الله تعالی فرمایي چې بعضې خلک داسې دي قرآن پاک چې دي افرأیت من اتخذ الهه هواه آیا اے مخاطب تعالی دلی دی یغه خلکو پته ستاتر تا چې خپل خواهش نه خدای جوړ کړی دا خپل خواهش نه چې زړه چوتیا یې هغه څه کوي نو چې زړه چته ته هغه څه کوي دا خو داسې خو الله تعالی چې چوي موږ هغه څه کوو اته ته چې خپل زړه چوي هغه څه کوي نو الله تعالی فرمایي دا د خپل زړه نه خدای جوړ کړی دا یعدهم ویمنیهم شیطان دوته حکم که امیدونه ورچوي وعدې ورسره کوي ویمنیهم اوږدې تمناګانې ورکوي وما یعدهم الشیطان نه کوي وعدې دو سره شیطان الا غرورا مگر د دوکې والی اولئک چې د کوم خلق تیر سلل مأواهم جهنم د دو ټکانه دوزخ تعالی د مجاونه وساتي اچرانګ دوزخ ته ولا یجدون ان بمندیدو عن حال دغه جهنم نه مخیسن د خلاصي والجای الله تعالی د مجاونه وساتي خدا سے پساوکا نسی سړای ساتو یشکی با په زړه باندې سړای پښر دی خپل کوروالو ته خپل بچو ته با د بچو تربیت دا نه د خالی فرض چې زمي ادوبي انتظام وتوکي عقیده برابرول یغه باندې دواړه قسمه تعلیم کول ضروری دي موږ زور وردا عصري تعلیم تا دینی تعلیم موږ کا پته نه کو خو بیا دایل مانجو غوندې یو فرض د چې به پته نه کیږي بیا خپل مانجونه مو با سره ګډ وډي اچمو با الوادو وال سره ګډ وډي بیا که خدای خوشاله به ډیر ش سره خلاصو خو الله تعالی مو د اخلاص کینو ځکه شریعت وایي کنه ان شاء الله نور به بیا وایو ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار